مونږ چې کوم خپل لاست سلاید پر خوست نو مونږ دا وویل چې what leaders do کنه نو مونږ دا وویل چې دا 1973 کې اډیر چې کوم دی دا ویلیو چې درې داسې رولز دي ضروری رولز دي چې هغه لیډر کوي یو ټاسک ډیفاین کوي چې مونږ به څه کوو دویم نمبر دا اچیو کوو څنګه دریم نمبر هغه افیکټیو ریلیشنشپ کار حواله سره سبورډینیټس ترمنځ او هغه خپل ګول ترمنځ دا به څنګه مینټین ساتو دا د لیډر کار دی آسان الفاظو کې د درې خبرې وکړي چې لیډر به کوم نه اب وایي چې یاره دا فلانه ټاسک ته مونږ به دا اچیو کوو فار ایگزامپل تاسو ته د عبدالکلام ویل نو عبدالکلام یې आवाज نو چې کله اټم بم جوړو د دې چې کوم لیډر اوس د انومي زمان ځین نه وته هغه چې کله ټیم جوړو نو هغه ویل چې مونږ به یو اټم بم جوړو څنګه به اچیو کو هغه لیډر دی ته یو پلیټ فارم جوړ کړو یو ګراوند لیول برابر کړو steps milestones وته خودلی چې مونږ به دا milestone achieve کوو نو end of the day به زموږ goal achieve کیږي بیا employees ترمنځ stars ترمنځ in between the چې کوم situations دي هغه څنګه effective طریقې سره manage کولی هغه هم د لیډر کار دی نو دا درې وړه شیزونه چې کله مونږ په یو پیج باندې یا یو زون کې راولو کنه دا د لیډر اټریبیوټس دي چې ابا کوي دا د چې کوم رولز دي ابا دا خنه طریقې سره چې کوم دی کنه اډمایر کوي بیا دلته کې موږ ډایګرامیټیکلی چې کوم پریزنټیشن یې ورکړی دا جون اډمایر ماډل والا کنه هغه داسې خوتل شي یاره هغه ټاسک نیډز به پوره کوي انډیویډوال نیډز به هم پوره کوي او کله دی خپل یو ګروپ په شکل کې کار کوي نندي با د هر یو کوم انډیویډوال له دا ګروپ ممبر دی هغه ترمنځ به چې کوم دی کنه یو برج جوړي او خپل د کوم کلیکټیو نیډز دی هغه به پوره کوي او هغه به مینټین ساتي او دا درې وړه به یو بل سره انټرلینک وي دا ټاسک ضرورت مطلب دا ګول چې کوم کار کوي دا غي ضرورت بیا ورپسې چا به انټر کنیکټډ وي د یو انډیویډوال د یو امپلوي ترمنځ دغه چې کوم نیډز دی هغه ته به خیال کتل کیږي بیا د چې کله په ګروپ کې کار کوي د دې چې کوم سچويشنز دي او ګروپ په تور باندې د دې چې کوم ضرورت دي اب ورته پوره کیږي نو جون اډیر چې کوم ماډل دی هغه دا سمپل یو پیټرن دی کدا سو د تیورس چې کوم سوول کنه کدا تاسو کالکولیټ بیسس باندې کوره د تاسو سره د میټیریال هم شیر کوم لکه ما تاسو د دې والا چې کوم ګراوند نالج نه هغه چې کوم صرف تاسو له یو لیډ درکولې یو هغه کنکلوژن چې کوم بیس سټډي وی کنه ما کوشش دا کړل چې تاسو ته هغه وخم کنه اور ان شاء الله تاسو سره په دې اپکمینګ ویک چې کوم نه کنه ته تاسو سره ډیټیل د تیوریز چې کوم نه کنه ان ډیپث نالج چې وته او تاسو سره شیر شي نو هغه نه هم تاسو ته ډیر نالج ملي زموږ چې کوم اپکمینګ سلاید دی کې موږ د لیډرشپ سټایلز وایو چې د لیډرشپ سټایل څنګه دی دا اوس موږ ون بای ون به ایکسپلین کوو The Hay or McBur research reported by Goldman 2000 identified the following 6 styles and indicate when they might be used. موږ سره یو Hay or McBur سړی دی چې هغه ریپورټ کړی دی ګولمن په 2000 کې آئیډینټیفای کړی دي شپږ سټایلونه او خودلې دي چې دا انډیکیټ کړی دي چې دا موږ سره ضرورت حساب سره استعمال کې راځي مختلف شکلونو کې موږ ته مخه ته راځي یو چې کوم دی کورسیو دې ته ویلې شي چې کله موږ سره یو پرابلم راځي نو دا به ایز ا سترونګ آرم په تور باندې راښکاره کیږي یو لیډر سترونګ آرم ان سنس دا چې هغه به د مصیبت نه تختی نه ابه فیس کوي بخت کفرض الله تاسو وختي یو एग्जांपल ورکړو چې کله سم مسله راشي هغه دا نه وي چې دا مې د سبورډینیټ غلطي کړې ده تاسو ته ما د انډیا ول اټم بم ول एग्जांपल درکړو چې عبدالکلام دا خبره کوي چې زمونږ چې کوم مشرو زمونږ چې کوم لیډرو هغه ټول بلیم غوښته چې کله دی فیل شي دي چې اټم بم په یو فیس باندې
د دې چې کوم کیلکولیشنز هغه چې کله خراب شوي وو نو هغه چې کله عوام تپوس کوو نو هغه خپل سټپ هغه ستو چې یار زه به انسر کوم د عوام انسرز چې زمونږ نه دغه څه شوی ده یا اوس هم نه دی چې کړه خو نیر فیوچر کې چې کله مونږ اچیو کړو دنیا به ګوري نو هغه سترونګ عام په تور باندې هغه ظاهر شوی یو سترونګ پرسن په تور باندې بل کوم خصوصیات وي اب کمانډینګ وي اب خلک موبلایز کوي ای ته به ویژن ورکوي هغه به خلک ډایرکټ کوي یو ته وایي چې یاره ا ته وایي سبورډینیټ ا ته وایي چې ته به دا کار کوي بی ته وایي چې ته به دا کار کوي مطلب اکار به تقسیمای اکار به اساین کوي خلکو ته کمانډینګ ان نیچر به وي خلک به ډایرکټ کوي امپلویز به کوم دې موبلایز کوي in a defined way بیا چې کوم نه هغه به افیلیټیو وي چې کوم ځای کې څه مسله راځي نو دا به هیل کوي چې کوم ځای کې څوک زخمی کیږي یا ټاسک فورس خرابېږي نو دا به موټیویټ کوي چې کوم امپلوی چې کوم نه هغه سټرس اخلي نو دا بدلته کې ولاړی چې هغه سایکولوژیست کار کوي مورل سپورټ شي ور کوي امپلوی سره بوند به هو جوړي خو ان اسنس دا څه و جوړي چې هغه خپل ګول چې کوم نه کنه هغه نه ډایورټ نشي کوچنګ وته ضرورت نه کوچنګ به ورته کوي مورل سپورټ به ولا زیاتای نو افیلیټیو ان نیچر د چې کوم نه لیډر ابدا سیږي چې هغه به امپلوی اورینټډ کار کوي جاب اورینټډ بنوي ډیموکریټک دې کوم هم کنسنسس وي کاغه آوټساید د ارګنایزیشن وي یا انساید د ارګنایزیشن وي نو ډیموکریټک ویو سره به چې کوم نه غنا وین وین سچويشن کې بدا ټول پرابلمز دي یا څومره شیزونه دي اب سورټ اوټ کوي دین علاوه لیډر به چې کوم نه غنا دا پیس سیټینګ کوي پیس سیټینګ نو سنس دا مونږ کرکټ کې ډیر اوریدلې دي یار د دې پیچ پیس زیات کنو مونږ دا وایو چې یار دی باندې به فاست بالینګ زیات کیږي کنه دلته کې به چې کوم دا لیډر دی دا پیس سیټینګ کوي دا بس هاي سټانډرډ سیک دی او کوشش به دا وي چې څومره لک ټایم کې موږ څومره زیات کار وکړو افیشنسي افیکټیونس راوړو څومره لګ ریسورسز نه موږ څومره زیات آوټپوټ واخلو اگزامپل بدل لکه تاسو د کرکټ ټیم ولا درکم چې کوم موږ سره کرکټ ټیم یې راغی کپتان ما همیشه دا کوشش کوي چې زموږ کسان هم کم آوټ شي او موږ خو مارجن سره سکور هم وکړو ډېر کم اورز کې وکړو نو هغه پیس سیټینګ به چې کوم اب هم د لیډر کار وي کوچینګ خو به تاسو د لفظ نه مخفي ملیر یې په کرکټ ورلد کې چې کوم کوچ چې کوم یې کنه هغه څه کوي دا کوم پلیئرز دي د کرکټ تل دا غي ټریننګ کوي دا غي پرفارمنس امپروف کولو کوشش کوي هغه د خلک چې کوم سکلز دي د پلیئرز چې کوم سکلز دي کنه هغه ډیولپ کولو کوشش کوي اور سپیسیفک ډومین سره دا هغه د الګ تګوري ک بالر دی نو هغه بالر پوینټ اف ویو سره هغه باندې کار کوي ک بیټسمن دی په بیټسمن پوینټ اف ویو باندې هغه سره کار کوي نو دا غسه بچ کوم لیډر وی هغه به هم دا کار کوي چې هر حواله سره استاد محترم د دې لپاره یو ښه اگزامپل دا هم کېدای شي لکه اوس دا یو ټیم یې هغه د ټي 20 سره ډیر آشنا وي او ټي 20 کرکټ یې کړی چې هغه یو سولوشن بالونه دي او کدی اوس ډایرکټ ټي 10 تر راوړي نو دې لپاره به دا کیپټن دی ته یو راهنمایي کوي دی ته بوای چې دلته اوس شپېته بالونه دي دې کې به تاسو ډیر فاست او ډیر اکټیو اوسئ چې ډیر تیز لوبه وکړي او خپل هدف ترلاسه کړي بالکل دا غسور هغه حساب سره به خپل پلیئرز چې کوم دی ډیولپ کوي کنه هغه شانتي به کوم دی ورته پیس سیټینګ هم کوي هغه حساب سره به ورته کوچینګ کوي بالکل ډیره مهرباني بالکل دا بیسټ اگزامپل نور څوک پکې سیټ کول غواړي که چا سره بل یو ښه اگزام ویل وي اتل ما خیال دی اتلو د شوی دی ها دین علاوه موږ سره ټایپس اف لیډرز کوم دي کنه موږ چې کوم ذکر کولو کرزمیټک چې کوم لیډرز وي دا هغه کسان دي کنه چې دا کوم ګاډ گیفټډ خلک وي ګاډ گیفټډ خلک ان سنس دا سه چې دې کې دا سه خصوصیات وی چې هغه پیدایشي چې کوم دی کنه الله وردا سہولیتونه ورکړي چې خلک هغه بیا فالو کول شروع کنه تاسو ته معلوم ده چې بیسټ اگزامپل د خپل پیغمبر ولا درکړو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم
داغه ګرومینګ داغه پرسنالټي د اسلام نه مخکې لکه چې دی باندې چې نبیان نبوت نور راغلي نو خلکو ته امین او صادق ویل شروع کړي کنه چې دا ایماندار ډېر دی او دا صادق دی دا رښتیا وایي لقبونه ورته ورکړل شوي کنه دا د پرسنالټي کې دا د کرازمیټک ګاډ ګفټډ داسې خصوصیات چې الله تعالی غیله ورکړي نو داسې خلک چې کم نه کنه بیا خلکو د لپاره ویژن جوړي خلک انسپایر کوي نو هغه حساب سره چې کوم دی کنه به خلک هغه فالو کوي لګي او کرنٹ ورلد کې زمونږ د عمران خان چې څنګه دی تحریک انصاف تحریک چلو کاو نو خلک وایي چې سبوکس داسې وایي چې یاره دا هم کرزماټیک لیډر دی کنه نو هغه هم یو تنظیم چې جوړاو تحریک انصاف په نوم باندې نو هغه د خلک ګدر کول په یو پلیټ فارم باندې راوستل نه هغه پرسنالټي بیس چیزونه وی چې خلک تا ته ګوري تا خپل رول ماډل جوړي او تا فالو کوي او بیا ته هغه حساب سره ویژن میشن چې کوم نه هغه ارټیکولیټ کې او خلکو باندې امپوز کې او خلک تا فالو کوي بیا دیم نمبر موږ سره چې کوم نه ویژنری لیډر بل چې کوم لیډر دی اب ویژنری لیډر دی are inspired by a clear vision of an exciting future and inspire their follower by successfully conveying but the vision to them. صحیح خبره موږ سره ویژنری یو لیډر چې کوم دی اب ویژنری وی اب تاسو ته یو کلیر پکچر خای زموږ عمران خان سره راغله اب ویژنری زما تاسو د پارټي نوم واوړه تحریک انصاف د انصاف د لپاره به موږ تحریک چلاو نو هغه خلکو د لپاره یو ضرورت جوړ کی یو ویژن ورته کوي کزر عالم عدالتونو نظام به ټیک شي کرپشن به ختم شي لکه یو ویژن ولا ورکړي یو پلیټ فارم ولا جوړ کړي یو شی ورته خودل چې موږ بدا یو ټارګټ ته دا به موږ اچیو کوو نو داسې قسم خلک چې کوم دي کنه د ویژنری لیډرز دا یو داسې پیسج جوړي چې خلک هغه نه متاثر شي او خلک وسره وزي شي بیا موږ سره کې اوس ان پوسټر سوای 2003 کې claim that one of the most important practice of leadership is giving life and work as a sense of meaning and purpose by offering an exciting vision. Umdaga koم د visionary leadership ته کنه دا خبره سپورټ کړه umdaga خبره کوي دا مخکې کنټینیو کړي دا چې موږ سره leadership چې کوم نه هغه اصل کې څه کار کوي هغه خلکو ته یو هوپ ورکړي دا یو کار کولو مقصد ورته وخی دا موږ پاکستان کې بچ درنه مرنه کې دي کنه د نواز شریف د حکومتونو کې هغه ټول دا پکچر کیپچر کوي چې هغه یو ویژن خلکو ته خودل او یاره زمونږ په ملک کې چې کوم نه کنه کرپشن دی انصاف نشته وغیرہ وغیرہ نو یو ویژن ورته جوړ کړو نو خلک به کوم نه هغه ګدر کول ټول وسره یوځای شوی او فائنلی هغه اند ریزلټ دا و چې خپل ګول اچیو کو خلکو ته پرپس اف لیوینګ ور کړو یو سنس ورته ورکړل تاسو چې دا بار روزي تاسو به څنګه روزي او څنګه به کار کوي تاسو به څنګه چې کوم د خپل اوبجیکټیوز اچیو کوي نه اینډ اف دی ډے چې کوم نه چې کوم به اپ کمینګ ریزلټ راتلو د الیکشن هغه کې عمران خان چې کوم د کلیر کټ غټلې و ا کمپټیشنز کې ورسره چې کوم لور خلکو هغه د سره ونه هغه ډیر هټ مارجن سره پی ټی بیا لیډر غستل بیا موږ سره بل چې کوم لیډرز دي نه هغه ټرانسفارمیشنل لیډرز دي are able by their force of personality to make a significant change in the behavior of the follower in order to achieve the leader vision or goal دا چې کوم موږ سره ټرانسفارمیشنل لیډرز دي دا چې کوم فالوورز چې کوم بیهیویرز دي هغه کې چینج راولي towards کوم طرف ته چې کوم د لیډر ګول یا ویژن دی هغه حساب سره چې کوم دی کنه دا غي بروټ اپ کوي نریشمنٹ کوي اور خپل ګولز وغیرہ اچیو کوي دا ټرانزیکشنل لیډرز دا خو ټرانزیکشنل چې وګوره کنه دا نوم نه ظاهر دی کنه دي کې چې کوم نه کنه دا مختلف شیزونه نه هیلپ اخلي اور خپل امپلویز چې کوم نه کنه هغه راولي نو ټرانزیکشنل لیډر موست چې کوم نه تاسو پاکستان کا سیاست نه خبره نو ډیر خلک په بریاني باندې موټونه ورګي لکه مینس کې پکې یو شی راولي چې کله یو لیډر بل امپلوی د په مطلب انټرانزیک یا ایکسترانزیک ریوارډ راولي چې هغه خپل چې کوم اډینس دی یا چې کوم فالوورز دي
هغه سره چې کانټیکټ ډیولپ کوي دا غي چې ویلیوز چینج کول غواړي یا دا غي څه بیهیویرل چینج راوستل غواړي یا دا غي کورس اف اکشنز ډیفاین کول غواړي نو هغه به یو ټرانزیکشن کوي هغه هر پوینټ اف ویو سره کې دي شي هغه پیسې چلولای شي هغه چې کوم نه کنه مختلف امارات ورکولای شي ایکسترانزیک ریوارډ ورکولای شي انټرانزیک ریوارډ ورکولای شي سشي د پاره چې هغه د یو بیگ پکچر کیپچر کی چې کوم نه هغه فالوورز دی هغه سره اٹیچ پاتې شي او چې کوم ګولز هغه اچیو کول غواړي هغه ته متحد وساتي بیا اتھنټیک لیډرز ته ویل شي دا موږ سره هغه کسانو چې کوم مورally چې کوم د پازیټیو وي authentic leadership is based on a positive moral perspective characterized by high ethical standard that guide decision making and behavior موږ دې کې څه ته وایو چې کوم هغه ethical leadership چې کوم وي کنه هغه همیشه یو positive moral لري او دغه چې کوم personality یا خصوصیات چې کوم جوړ دي هغه به همیشه یو سټانډرډ به کې خوسته وي اخلاقی او ایتیکل سټانډرډ به کې خوسته هغه به بیس باندې بدا خپل بیهیویرز کورس اف اکشنز به د هر افکار کې او دغه به ډیسیژن میکینګ متخکر کیږي دلته کې وته تاسو لا بیا एग्जांपल درکم چې عمران خان ویلیو چې مې کبي جوړ نه بولدا ځکه دروغ نه یو دا خبره کړې و بل خبره دا کړې و چې یاره زمغه په پاټه کې هم کسو کرپشن کې زبې نه پریدم نه هغه مورل ویلیوز ځان نه سیټ کړی دي اور هغه حساب سره چې کوم ایتیکل سټانډرډز دی هغه ډیفاین شوی دي نه هغه بیس باندې دا مخکې چې کوم نه خپل اکشنز اخلي اور چې کوم فالوورز دي دا غو ټرست گین کوي اور مخکې کارونه کوي بیا ریلیشنل لیډرشپ دی کې موږ سره چې کوم نه کنه ما خبره ده چې دا کم فالوورز دي یا چې کم سټیک هولډرز دي چې کم ډایرکټ یا انډایرکټ انفلوئنس لري د ګول اچیو کول سره هغه سره دا دی چې کوم نه کنه ریلیشنشپ بیلډ کوي ریلیشنشپ ما امپلای سنټریک بیهیویر چې کوم نه کنه هغه پکچر کیپچر کولو کوشش دی کې مشوي دی کنه چې هغه سره ستا کار سره منسلک نه چې ته کار سکے هغه امپلای سره خپل یو اسوسییشن جوړای په دوه شزونو باندې ټرست او ریسپیکټ باندې ناغه یو تعلق چې جوړ شي کنه بیا د پر فالوورز هر څه کوي کنه کله د بنیادونو د دوه شزونه دي ټرست او ریلیشنشپ توي وداګانو ګره هغه سره امپلای سمره اٹیچ دي هغه چې ورته وایي چې لکه د ډالر اوس وځوي نو هغه خلک ډالر اوس وځي لګي تو ورته وایي چې تاسو د اسرائیل پروډکټ بین کې چې کوم ندی سچويشن جوړ دی هغه دومره مضبوط دی چې اسرائیلی فلسطین ترکیه چې کوم خلک دي کنه هغه ټول اسرائیلی پروډکټس بین کی هغه چرته دا ویل چې یاره فلانی ایرلاین کې تاسو خپل انپوټ ما اچوي تاسو هغه کې کم نه کنه ټریولینګ مکوي نو ټول دنیا چې کم نه کنه ترکی ولا سپیشلی هغه ایرلاین پری دی په یو ټایم کې یو مقام کې داسې چل شوی و چې هغه کله د ترکی آرمی کله د ترکیه باندې حکومت سمبالولو کوشش کولو کنه نو د سره عوام ولاړو د یو دومره سترونګ بانډ عوام سره یو داسې سترونګ ریلیشنشپ جوړ شوی چې هغه عوام په بردگان د پاره بار راوتلی او ټینګونو ته بسم لاسته دا نو تو کو هغه څومره غټ اچیومنت کړو چې هغه د کوم د بردگان دی هغه فوج څومره طاقتور یو الیمنٹ دی په هغه پوینټ اف ویو سره په یو ارګنایزیشن پوینټ اف ویو سره په یو ادارې حساب سره په یو ملک کې هغه سټیپ بیک کړي و هغه له سپیس کریټ نه کوي واپس شو او بیا اقتدار چې کوم دی په توي بردگان سره را اور دا زموږ د نن ټاپک لاست سلایډز او upcoming slides के बताओ the purpose of managing or the leadership or the leadership or management چې کوم picture دی د دې ترمن د کوم situations دی अब बताओ ښکار کی او چې کوم clear differences دي کنه differences in a sense मतलब چې leadership और management کې څه فرق دی leader और manager کې څه فرق دی अब تاسو upcoming slide کې تاسو ته پته ولګي زموږ نن چې دا کوم لیکچر وکړه د دې لکه مورال کنکلوژن یا
خلاصه به تاسو ته دا ووایم چې موږ نن دې شي کې دا شیزونه زده کول غوښتل الله یې تاسو په یو مقام باندې ورسې چې کله تاسو سره سبورډینیټس وي سبورډینیټس په دې چې امپلویز وي هغه به تاسو څنګه بوزئ تاسو به کوم لیډرشپ سټایل اخلئ چې کوم حالات راشي هغه حساب سره به تاسو څنګه اکټ کوئ کمی داسې خبرې دي چې هغه به تاسو خپل پرسنالټي کې راولئ او هغې نه به مدد اخلئ که نه نو زموږ چې دا کوم نن دا ټاپک و هغه اصل کې په هغې یو هغه پکچر مونږ کیپچر کولو کوشش کوو که سبا تاسو یو لیول باندې لاړ یا فار ایگزامپل تاسو کې بهر یو داسې کس وي چې په فیملی کې یو ښه پوزیشن لري نو هغه به څنګه حالات چې راشي څنګه به اکټ کوي یا چې څوک ډایرکټ کوي یا چاله ویژن ورکوي نو هغه به څنګه کیپچر کوي अब کومو خبرو ته اشاره کوي کومې تیوریز دي چې अब د بیس لاین جوړیږي یا کوم داسې سټایلز دي چې هغه به اډاپټ کوي او مخکې به خپل میسج کنوي کوي که نه زموږ نن د ټاپک چې کوم او هغه اصل کې دا مطلب و استاد محترم واقعا چې ډېر دلچسپ ټاپک و او ډېر خوند مې واخیستی دغه لیډرشپ د لیډر دپاره خو دا مهمه نه ده چې هغه به ویل کوالیفاید وي لیډر فکر کوم هر هغه څوک کېدلی شي که هغه ایجوکیټډ نه وي هغه هم لیډر کېدلی شي او بل دلته فاروق صاحب یو ډېر ښه سوال ته اشاره کړې ده یو ډېر ښه پوښتنه یې کړې ده چې زموږ ستاسو د افغانستان او پاکستان په دې سچویشن په دې حال کې کم لیډرشپ ډېر ګټور دی کم لیډرشپ څخه موږ تاسو استفاده کولی شو چې بیا ډېر کامیاب اوسو یاره دا اوس ډیپینډنټ ده چې هلته کې د یو لیډر څه پرایورټیز دي که نه او زمونږ په پاکستان کې پرایورټیز څنګه دي زمونږ چې کوم لیډر دی هغه خو صرف چې کوم د هغه ویژن چې کوم دی که نه د هغه پارټۍ ټایټل نه ښکاره دی هغه دا همیشه یو ایجنډه ساتلی دا چې تحریک انصاف د انصاف دپاره جهاد کول مطلب باندې مې ورسېدی او دا یو بګ امبریلا ده هغې کې دا وایي چې زه به ادارې ټیکوم زه به عدالتونه ټیکوم لکه پاکستان پوینټ اف ویو سره که نه او دې نه علاوه دا وایي چې زه به عوام ته سهولیات رسوم لکه چې مطلب ایزی لایف ورته وایي که نه او بل دا یې ویلي دي چې نن سبا کرنټ ایجنډا باندې دا کوي لګیا دی نو هغه د عوام د ډیجیټلایزیشن طرف ته راولي چې خلکو ته روزګارونه میلاو شي که نه اوس افغانستان کې هم دغه یو پیټرن دی دغه یو پکچر به کیپچر کیږي چې کوم د سوشل ویلفیر لپاره چې کوم اکټیویټیز اخیستلی کیږي که نه نو کوم هغه شیزونه چې ډیفاین کړي که نه نو هغې په بیس باندې تاسو بیا موازنه وکړئ ډېره مننه استاد محترم کلیر شو ٹھیک شو ښه جی اور بل چا څه کوېسچن شته فکر کوم استاد محترم دې ته هم کلیر شوي دي یو فرید الله دلې دی نور لاړ ساین آوټ شو ها چلو ٹھیک شو استاد محترم هلو چلو ٹھیک شو ښه جی ځان خیال ساتئ یار مونځ ټایم دی مونځ وکړئ او دعاګانو درخواست ان شاء الله بل لیکچر کې به چې کوم دی که نه ملاویږو ان شاء الله ٹھیک شو جی ډېره مهرباني سر جی زما आवाज درځي او فرید الله بالکل आवाज دې راځي څنګه چلې سر جی تاسو خسته جوړ استئ خیر دی فرید الله خپل څنګه صحت ته ښه دی خیر دی شکر د الله په فضل سر جی مغه خبره خوشاله شوم چې د امتحانونو وروسته مې یو ځل سره ملاقات وشو بالکل فرید الله خو ماشاءالله د درشنا اسمان لاندې دی ولا فرید الله څنګه مونږ دی الله خو نه کېده کته چت باندې ګرځي ولا مونږ خو مې وکړو سر جی مونږ مې کړی دی او دغه د نن خو د جمعې ورځ د جمعې ورځ خو زمونږ رخصت وي که نه او ستاسو چوټي که نه بالکل نو په دې خاطر باندې کور کې وم زبردست او څنګه اگزام دی ښه شوی فرید الله والا سر جی پرچې هم ټولې صحیح کړې وې نور پته نه لګېږي چې څه رقم کېږي نور د ایگزامینیشن سنټر کار دی نو نه پرچې موږ له رالېږلي دي که نه چیک کوله دا به ها
کوي چې دا ټول څنګه ګروپ نو باسو چې پرچه دي چې کو څنګه ده فخا الله استاد موږ خو په نظر باندې صحیح نو نه پیګم ځکه چې سړی سوال حل کوي او ځان کنفرم کی به سوال حل کی کنه نو اوس پته نه لګیږي چې فرض الله ټول څومره سټوډنټس وکنه ټولو پیپر یې خوي او ډېر زبردست وي د یو سټوډنټ هم 25 نه مارکس کم نه دي ټول 25 پلس دي کنه ها او تاسو بیا ډېر خدي استاد که څه کوېسچن وی کنه یا پلس ماینس وی نو تاسو ویل شي مونږ پیپر دوباره چیک کوو ما یا ریزلټ نه سبمټ کړی کنه ما چې د کلاس وغیرہ وشي یا چې تاسو کوېسچن وی یا سم مسلې کنه هغه مونږ کولای شو کنه خدا دا ته وایم چې یو سټوډنټ هم 25 نه مارکس کم نه دي ټول ابو دي کنه ها سر جی بس د کار دی چې تاسو سره کم کړي هغه موږ ته قابل قبول دي دومره دا چې دا خبره سټوډنټ ټول عمر کار څومره وي دا ایگزام کې دا ډېر سخت دی کنه چې هر شی که ډېر آسان سوالونه هم راشي خو ایگزام خپله سخت شی دی کنه صحیح خبره کله کله به پکې یو څه پاتې کېږي او مشکلات به وي هغه تاسو نه موږ دغه غواړو کنسیشن غواړو زموږ ځینو ملګرو کول خبرې مې ورسره کولې ویل چې دا چې د استادانو سره دغه وکړو چې موږ سره لږ شانه مارکس کې مشکل نه چې لږې زموږ مارکس زیات راشي دلته راته به په مخ کې تک کې مشکل نه که نه نه پیغمبر شه په دې خاطر باندې نور چې وینا وکړه که نه بس دا ډېره ده که نه یار ته پیغمبر شه خاص تاسو یو سټوډنټ هم ما سره 25 مارکس کم نه دي دا ټول شیزونه ما د ریالایز کېږي که ځکه چې موږ هم کله سټوډنټس وو که نه نو دا پیټرن به موږ ته کلیر او ایون زما چې کوم ملیشیا سټوډنټس دي هغوی ما ته کله کله ته وایي یاره ستا سبجیکټ کله څوک فیل شوي هم دي که نه ما ورته وایم یاره ما ته خو یاد نه شي چې څوک به فیل شوي نو بالکل استاد ستا دغه لهجه دغه چې ده تا ته مخامخ نه وایم دغه ستا لهجه د درس چې ده کوم سټراټیجي چې تا غوره کړې دا ډېره ښه ده ماشاءالله ډېر ټول سټوډنټان راضي دي مکمل هغه دا خبره 100% سټوډنټ چې دي ستا د درس او ستا د لیکچر نه راضي دي مشکل نشته دی ورسره ټول اګري دي که نه بس نو په دې خاطر باندې چې بیا کېږي هر شی کېږي ولې ځینې استادان اوس داسې دي چې موږ د برین سره په دې مشکل کې چې دا خبره ځینې استادان هغه دغه د کنوینس کولو لپاره د سټوډنټ د کنوینس کولو لپاره داسې یو شی نه لري چې هغه سټوډنټ کنوینس شي نو په دې خاطر باندې چې دی یو څه مشکلات شته نور استادانو سره صحیح دا چلو although الله دې خیر وکړي که نه او به زما سبجیکټ حوالې سره خو تاسو بالکل ټینشن مه اخلئ که نه او بیا هم یو ریکویسټ دی که څومره هم سټوډنټس دي که نه ستا کانټیکټ کړي هغه وایي چې یاره موږ ته د مارکس وښایي لکه زموږ خو دا لکه زه تاسو ته دا ویلی شم چې زما په پیپر کې د چا هم چې کم دی که نه مارکس 25 نه کم نه دي که نه اور دې نه علاوه زه تاسو ته دا ویلی شم چې که څوک سټوډنټ چا تاسو کویري وي که نه هغه ما ته آیسولیټ بیسس باندې په واټس اپ باندې میسج کولی شي یا ما سره کانټیکټ کولی شي نو بیا زه انډیویجوال بیس باندې هغوی سره خبره کولی شم یا هغوی سره که سکور پلس ماینس وي که نه که وایي زما مارکس کم دي یا وغیره وغیره که نه هغه زه ورته کولی شم که نه خو سمپل تاسو ته دا وایم چې زما پیپر کې د چا هم 25 نه سکور کم نشته نو ځکه چې زه غواړم چې ټول مطلب ښه یو ریکارډ ولري که نه یو ښه سکور ولري چې مخکې ورته اسانه صحیح ده جی اوس سټوډنټان ډېره زیاته مننه کور ودان او فرید یو خبره ور یار تاسو وګورئ که تاسو کوم سټوډنټس دي که نه تاسو سره کنیکټ یې نو هغوی ته زما دا میسج کنوی کړه ښه ما یو ریزلټ نه دی جمع کړی که څوک وایي چې یار دا ورته ووایه چې یاره چا هم مارکس 25 نه کم نه دي که څوک وایي چې یاره څوک وي کیوري که نه چې زما مارکس به څومره وي یا وغیره وغیره نو هغه سره زه پیپر شیر کولی شم ښه آیسولیټ بیسس باندې بل سټوډنټ پکې انوالو نه وي 1-to-1 میټینګ به وي صحیح ده بیخي صحیح ده سرجی زین سر چې کانټیکټ کې ما بشیر الله تر وفات شي او هغه خور وفات شي وکړه د خور خاوند دی وفات شي فکر کوم هغه یو واقع و د دوه واقعګانې راغلي وي نو دغه مشکلات نن کلاس کې نو دا مشکلات سرجی صحیح ده ان شاء الله زه تاسو کې کانټیکټ کوم ان شاء الله به کوم صحیح ده ٹھیک شو جی ډیره مهرباني ځان خیال ساته فرید الله ډیره مهرباني السلام علیکم
مننه شکر ودان مننه تشکر السلام علیکم